السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لوی اختر دی نن 17 تاریخ دی او د می دا په شالم بابا جلوان جمعات کې چې کوم دی نو مونځ شو د هغې نه پس دا جلوان سایډ دی چې دا هلکانو یو لوی قطار چې کوم دی نو دا ولاړ دی یو بل د اختر مبارکي چې کومه ده دا ورکوي او دا جلوان سایډ دی چې کوم د جلوان د جومات نه خلک راووتل او هلکان ورته ولاړ دي او دا اختر مبارکي چې کوم دا یو بل له ورکوي دې نه پس ته بیا بلنې کېږي دې نه وړاندې چې کوم دی نو دا جلوان په جومات کې مولانا محمد طاهر صاحب چې کوم دی نو هغه د اختر مونځ وکړو خطبه ورکړه او د امت مسلمه د فلسطین او کشمیر د ازادۍ د ملک د هجرتۍ او خوشحالۍ دپاره چې کوم دی نو دعاګانې وغوښتې دا اوس مونږه جلوان سایډ نه سیری سایډ چې کوم د دې دواړو کلو دغه چې کوم دی دا خلک دلته مونځ کوي دا اوس سیری سایډ راغی او نصیب خان ته ښه او سره برابر دی دې طرف ته چې کوم دی نو لا خلک لږ کم ولاړ دی خو به هر حال خپل یو طریقه ده او دې نه پس دغه ماشومان تاسو ګورئ او لوی خلک چې دا قطار کې چې کوم دی نو ولاړ دي السلام علیکم څنګه الله ستاسو مبارک شي السلام علیکم السلام علیکم مبارک شي خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر علیکم څنګه دغه خلک ولاړ دي په خیر پیره څنګه چل دی خای او د اختر مبارکي کې دا اوس مشران چې کوم دی هغه به راځي بیا به دې سره میلاویږي دغه زمونږ چې کوم دی نو د بلنې د سټارټ پوینټ ته چې په دې اختر کې دا پیره چې کوم دی نو موږ به د دې نه سټارټ اخلو او هغه طرف ته ور روان یو دا خوراکونه شروع شو بلنې چې کوم دی نو هغه شروع شو د مخکې شان ته څنګه چې لکه مخکې هم موږ دا تاسو ته ښوولي دي څو ځله چې دا پینډې چې کوم دی نو دا خلک راوباسي کورونه او ګڼ خلک چې کوم دی نو هغه دا په یړ باندې دا ډېره لویه بلنه ده او دا خلک ټولو کورونو ته ځي او دا خوري چې کوم دی دا د علي جان د کور نه را روانې دي او دا مونږه دلته د علي جان دلی د کور چې کوم دی دویم پوینټ دی زمونږ چې ښه ګڼ کټونه خلکو ایښودي دي لکه څه کله خو نوم خلک لږ نیم کم نه دی یاره دا امیر زیب ناست دی ظاهر شاه باچا دی زیارت خان دی ضیاء الله دی او ورسره چې کوم دی دغلته بیا نور کسان چې کوم دی دا ولاړ دي دا زمونږ بلنه ده دویم پوینټ امین جانه دا ورسره دغه ویو هغه طرف ته بیا چې کوم دی نو دې طرف ته بیا ورسره دې طرف ته که موږ ګورو نو دا یو کلیوال ماحول دی کلیوال کوڅې دي او دا غوری را روانې دي واپس بیا نږدې دا اوس د دغه ځای نه د علي جان دلې د کور نه د هغې د ترو زامن چې کوم دی امین جان مالک جان د هغې کور ته روان یو او دا تاسو ګورئ دا ویو دا هم نن غنم ریبلی شوي دي او پټي خلکو اړولي ټماټر به پرې کړي خو به هر حال پټي شړ دي او دغې طرف ته مونږ ور روان یو دا زمونږ دریم پړاو دی د امین جان مالک جان دلې د کور نه چې کوم دی دریم پوینټ دی زمونږ هغه د امین جان د کور نه هم غله را روانه ده او دا اوس چې دی دا امین جان د کور نه او د مالک جان د کور نه غله راوځي او خلک تادیه هم کوي ځکه چې دا لوی اختر چې کوم دی د قربانو اختر دی او قرباني چې کوم دی دا به هم حلالول غواړي به هر حال دا یو خپل خوند دی د دې
سیزونو چې خلک چې کوم دی نو کای منجانا یو مینه زبو کوم زه چې ویو تاسو ته ښایو ونې ولاړې دي شنې او دیهاتي ماحول دی دا اوس مونږ د امین جان دلې د کور نه چې کوم دی نو د ظاهر شاه باچا کور ته روان یو کوم چې دریم نه بلکې څلورم پوینټ ته د تاسو نه دا یو پوره قطار او سلسله ده هغه ځای ته به مونږ ورځو او هلته چې څه پخ شوي هغه به خورو یو ځل بیا پوره چې زموږ څومره بلنه څه کال لکه کم هم دی خو به هر حال دا هغه پوینټ ته مونږ ور روان یو ظاهر شاه باچا د هغه د رونو کور دلته چې دی نو دا تاسو پینډې ګورئ دلته تاسو ته پینډه نه دی ښودل شوې که نه لکه خلانې یې راوړې زه دغه دی هغه وریجې را روانې دي کې به دي درته او په دې کې وسکې او جوارې او غوښه د چرګ ده بس ته غوښه خو به وخورې خیر د ځان ته موړ کړې اورې بهر حال دا تاسو ګورئ کسان ناست دي خوراک کوي سا بیټک ته او څه چې کوم دی وایلډ طریقه باندې خلک خوري دلته کې لګیا دي دغه مخامخ تاسو ته ښکاري پارک دی دغه تازه ګرام دی دا اوس مونږه د امیر زیب سلطان زیب او ورسره چې کوم دی نو خان زیب د هغې کور ته رالو او دلته دا کټونه کېښودې شوي دي او دا ماشومان هم ناست دي لوی کسان چې کوم دی نو هغې هم راځي هغه د لړم چې کوم ټاف ته مخامخ هغه ښکاري دغه ورسره تازه ګرام دی او دلته د سلطان زیب امیر زیب اور د هغې د رونو خان زیب هو د هغې کور ته رالو ها کینې خورئ دا زیارت خان زمونږ د محلې مشر او دا اوس بیا هلکه تاسو ټول خو یو شانته جامې اچولي دي هلکه زنده باد خوشحاله شي امیر زیب دغه دی ولاړ دی امین جان ولاړ دی زیارت خان ناست دی او که چا په ولاړ یې وخوړه که چا په ناست یې وخوړه دغه پاو دلته به کې بیا چې ځای نه وي نو بیا ګوره دا په ځمکه باندې چې کوم دی نو ناست دي او خوراک روان دی مخامخ دغه تازه ګرام کلی ښکاري تازه ګرام د کلي په شا کې چې دغه غرهیزه سلسله ده نو هغه لړم دی دې خوا دا چې کوم دی بیا سیاسر دی دواړه چې کوم دی نو د سیلګرۍ دپاره اهم مقامات دي دا اوس د زیارت خان او نجیب چې دغلته کې کټونه اچولي دي د هغې کور ته چې کوم دی نو مونږ رالو او ها دغه دی دا دی هو ټیک دی او زیارت خان دا زیارت خان په کور کې چې کوم دی نو دلته دا پکې هم لګېدلې دي ګرمي ده او ورسره چې کوم دی نو بیټک کې ځای جوړ کړی دی او دلته خلک لګیا دی غله چې کوم دی نو دا ورته کېښودل شوي ده د زیارت خان د کور غله تاسو ګورئ راووته او دلته علي جان ناست دی زموږ سره ضیاء الله او دغه شانته ده هغه باچا بیا دغه تاسو وګورئ غله چې کوم دی نو خوړی کېږي دا د پیر چې کوم پینډې دي دلته کې دا خوراک وشو بل پوینټ ته چې کوم دی زموږ تک دا روا دوا دی کلیوال ماحول دی دغه مخامخ کورونه دي خلکو د ټماټرو بزغلي کرلي دي او دا بل پوینټ دی اکبر علي او نجیب
دلته کې چې کوم دی نو دا دې پوینټ ته چې کوم دی نو اوس په غله راوځي او خلک به یې خوري. اکبر علي او نجیب د کوره چې کوم دی نو دا غلې راوځي دغه د راغستی مې دی ته یوازې هلکه کولې دا دی راغی دا غله راغستې ده ماشومانو دا د پلار سره چې کوم دی نو مدد کوي د نجیب خان د کور نه دغه چې کوم دی نو دا اکبر علي دلې د کور نه دا غله راوځي او مخکې به ځو. کلیوال ماحول او دا اوس چې کوم دی نو زمونږ د غریب خانه ده چاته چې کوم دی نو خلک را روان دی او کینی او غله به ورته راوځي او خوري به یې. دغه زمونږ او زما د تره د کور نه چې کوم دی سید محمود نو دا غلې راوځي او خلک چې کوم دی نو هغه یې خوري. نو تاسو وګورئ دا حاجی کتونکو دا زمونږ د بلنو آخرنی پوینټ ته د نصیب خان ثواب خان او بل نور نسخه د هغې حسین د هغې کور دی د هغې دا بلنه چې کوم دی نو دا راووته دا دغه دی لګیا ده خوړی کېږي او دغه شانته زمونږ د بلنو چې کوم دغه نو هغه سر ته ورسېدو او پته نه لګي دا واړه لږ کم هم شو دا خلک هم لږ کم شو. بهرحال او همدغه شانتې زمونږ د بلنو چې کوم دی نو خاتمه وشوه او دا خلک چې کوم دی نو خپلو خپلو کورونو ته روان شو او د دې نه پس به قربانۍ چې کوم دی نو دا به شروع کېږي.